د سوات مرکزی او تاریخي ښار سیدو شریف چې ورته د بادشاهانو او بزرګانو ښار ویلی شي د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د ریاست سوات سرخارو او بادشاه صاحب والي سوات به پکې د ریاست سوات مهمې فیصلې کولې. د دې ترڅنګ سیدو شریف اوس هم په دې وجه مهم او خاص ځای دی چې د سرکاري ودانو سره سره د سوات روحاني مشر حضرت عبدالغفور عرف سیدو بابا مزار پکې موجود دی. د سیدو بابا مزار ته هر کال په زرګونو خلک د زیارت لپاره راځي. د سیدو بابا سره نږدې تاریخي چینه چې د والي سوات د زمانې راسې د مقامي خلقو د ضرورت اوبه پوره کوي. دغه چینه د پیړو راسې پاکې او صفا اوبه ورکولې، ولې د آبادۍ زیاتوالی او د اوبو نشوالي له وجې دغه چینه د تباهۍ څخه مخ ده. چینه دا د والي صاحب د وخت د دې جومات سره تړل شوې چینه دا قدرتي داسې یوه چینه ده چې په دې ټول سیدون کونسل چې د سیدون کونسل نه بهر کم کسان دي هغه هم په دې آباد دي. کله چې په ګرمۍ کې د اوبو شارټیج راشي نو د لرې لرې نه دلته سوزکي راځي، ګاډي راځي او لرې لرې خلک اوبه وړي. خو که تاسو اوس چینه وګورئ، چینې هغه حالات نشته. په دې کې په سوونو په زرګونو میانو چې تش د سیلانیان به رالو د هغه میانو د لیدو لپاره به هغو دلته ګنټې به راویستې او میان به یې کتل. په دې کې اوس یو میم نشته، ولې چې دننه تاسو ګورئ د میانو په ځای پکې دونه موټرې پرتې دي چې چینه رو وچېدو لراله. او بله غټه خبر دا ده چې د هغه موټرو د وجې نه موږ ته دا نقصان جوړ شو چې په دې چینه کې کم دننه موږ د صفایي سیسټم او TMA والا به راتلل، نور موږ خپل ملګري به راټول شو، هغې په طریقه باندې به موږ صفایي کوله. هغه صفایي سیسټم ختم شو. هغه ځکه ختم شو چې په دې موټرو کې شاټ راتلی شي او په دې مخکې ورځو کې موټر شاټ شه او د هغې د وجې نه موږ ته ډېر غټ تکلیف جوړ شو. د سیمې ولس وایي چې دوی ځکه دې چینې ته د بجلۍ موټرې کوزې کړي دي چې دغه سیمه کې سرکاري اوبه نه راځي او خلک مجبوره دي چې دغه تاریخي چینې څخه اوبه راوباسي. زمونږ په دې محله کې د کمیټۍ اوبه نشته. تقریبا د 10 کالونه په دې خوا باندې د کمیټۍ اوبه په دې کې نشته. چې نشته دی موږ مجبورا په دې چینه کې موټر ښودې دي او اوبه موږ خپل استعمالو. لهذا که حکومت موږ نه جدا جدا لکه کویان جوړ باسي، بور کویو باسي، موږ به خپلې موټرې والو او په هغې کې به کیدو د دې چینه به بچ شي. په سوات کې میونسپل اډمنسټریشن شته او په کروڑونو روپۍ د سکو اوبو په منصوبو لګوي او د ولس څخه هر میاشت د اوبو په مد کې بیلونه هم اخلي. په دغه اړه مو چې کله د مقامي TMA افیسر څخه پوښتنه وکړه نو هغې وویل د خلکو سره د موټرو د حد چې کومه خبره ده نو موټرې تقریبا ته موږ ختمې کړي دي، خو بیا هم د مشکلاتو د وجې چې کم بجلی نه یا ټرانسفارمر یې زموږ خرابې شي یا خپلې موټرې خرابې شي. اوس د هغې دپاره موږ لاندې ټیوبویل وکړو او د کم چې فنډ دی د هغې نه موږ په هغه غر کې ټینکۍ هغې ته تیاره شوه نو هغه خلکو ته به هغه اوبه په یو څو ورځو کې بحال شي نو دغه موټرې به ترې هم موږ ختم کړو. دغه د سیدو شریف تاریخي چینه چې یو طرف ته د سیدو بابا مزار او خوا کې جومات لپاره ترې مقامي خلق اوبه استعمالوي، نو بل خوا دغه چینه د بهر نه راغلي میلمنو لپاره هم زړه راښکونکی ځای دی، ولې د پاملرنې نشوالي له کبله د تباهۍ څخه مخ ته. د سوات سیدو شریف دغه سیدو بابا تاریخي چینه چې اوس پکې مو خلک اودس کوي او د مانځه تیاریانې کوي، د دې د بچ کولو لپاره مقامي خلقو ته او حکومت ته کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي چې دغه لوی اساسه بچ کړی شي. کیمرامین مهدي شاه سره نیاز احمد خان، خیبر نیوز، سیدو شریف، سوات.